الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ډیر زیاتو خو عزتمندو طالب علمانو پرون منګه دا خبره کړوا چې لفظ چې کوم دی نو دا په دوه قسمه دی، موضوع دی، محمل دی. د موضوع بیا تقسیم کړی مفرد او مرکب ته. د مفرد خبرم بیا وکړه چې مفرد ته کلمه هم وایي. کلمه په درې قسمه شو، اسم، فعل، حرف شو. بیا هم د اسم تعریف وکړو، د هغې تقسیم جامد مصدر مشتق ته وکړو. نن چې کوم دی موږ به د کلمې دویم قسم وایو، یعنی کلمه ول په درې قسمه اسم، فعل، حرف دی. نو اسم ته وشو، فعل به نن وایو. فعل څه ته ویل کېږي؟ نو فعل په عربۍ کې د هغې تعریف موږ داسې کوو چې کلمة تدل علی معنی فی نفسها مقترنة باحد الازمنة الثلاثه. فعل هغه کلمه ده چې دا ته په خپله معنا په خپله دلالت کوي او دا په دریو زمانو کې د یو زمانې سره پیوست دی، یعنی د ماضي، حال، مستقبل نه پکې یوه زمانه بیا موندلی کېږي، دقې ته فعل وایي. او دا فعل چې کوم دی نو دا په خپله بیا په څلور قسمه دی. دې ته موږ په انګلیش کې ورب وایو که نه. نو هلته که خیال په انګلیش کې موږ داسې تقسیمو چې هلکه فعل په درې قسمه دی، پاست دی، پریزنټ دی، فیوچر دی. په اردو کې موږ ماضي، حال، مستقبل وایو. په عربۍ کې دا موږ څلور قسمونو ته تقسیمو، یو ماضي، بل مضارع، بل امر او بل نهي. ماضي چې کوم دا تېرې شوې زمانې ته ویلی کېږي، مضارع حال زمانې ته، مستقبل دی دواړو ته مضارع وایي. دا دواړو لپاره یوه زمانه استعمالیږي، یوه زمانه ورته موږ وایو. نو مضارع چې کوم دی نو مثلا یضرب موږ وایو یفعلو. نو دغه یفعلو چې کوم دی نو په دې موجوده زمانه دپاره هم استعمالیږي، هغه د حالاتو نه سړی معلوموي، بیا به انشاءالله تاسو ته پته ولګي. او هغه د مستقبل لپاره هم استعمالیږي. نو دا فعل دویم قسم شو. دریم قسم چې کوم دی نو هغه امر دی، یعنی چاته حکم کول چې افعل، اضرب، یشرب، اوبه وڅښه، وهل وکړه، دا کار وکړه، دې ته ویل کېږي آرډر، چاته حکم کول. او نهي دی څلورم نمبر قسم. څوک د یو کار نه منع کول چې لا تضرب، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الصلاة، مانځه ته مه نږدې کېږئ، تاسو په نشه کې، تاسو زنا مه کوئ، غلط کار مه کوه، دا کار مه کوه، دا مه کوه. موږ چې دا وایو چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر، یعنی د نیکۍ طرف ته حکم کول او د بدۍ نه منع کول، دغې ته ویل کېږي امر او نهي. د فعل څلور قسمونه شو، ماضي، مضارع، امر او نهي. نو دا داسې وایي چې فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے. فعل دا هغه کلمه ده چې دا د بلې کلمې د میلاوېدو نه بغیر خپله معنی په خپله ورکولی شي، چاته محتاج نه دی، مستقل دی په خپله معنی کې. او نو دا کار خو په اسم کې و، هغه هم چې مستقل دی په خپله معنی کې. او دې دواړو فرق دا دی چې هغې د زمانې سره تعلق نشته، او دا فعل چې کوم دی اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. فرق پکې دا دی چې په دې کې به زمانه موندلی کېږي. د فعل څخه خامخا چې فعل دا به یا ماضي، یا به مضارع، یا به امر، یا به نهي. دې کې به یو قسم خامخا وي. دا وایي چې فعل کې چار قسمه ہے، بیا د فعل څلور قسمونه دي، ماضي، مضارع، امر او نهي. او د دې تعریفونه دا وایي چې په علم صرف کې تېر شوي دي، خو تاسو ته ما وکړو چې امر څه ته وایي، نهي څه ته وایي، فعل ماضي څه ته وایي، فعل مضارع څه ته وایي. بل کلمې دریم نمبر قسم چې تاسو ته ما ویلی چې ګوره اسم، فعل، حرف و. نو د حرف تعریف به موږ کوو چې حرف څه ته ویلی کېږي. نو د حرف تعریف موږ په عربۍ کې داسې کوو چې کلمة لا تدل علی معنی فی نفسها. دا کلمه ده، داسې کلمه ده چې دا په خپله معنی باندې په خپله دلالت نشي کولی تر څو پورې چې داسې بله کلمه یا اسم یا فعل میلاو شوی نه. نو دغې ته ویلی کېږي حرف. او حروف چې کوم دي دا بیا په دوه قسمه دي، یو ته ویلی کېږي حروف عامله، بل ته ویلی کېږي حروف غیر عامله. حروف عامله چې عمل کوي په بل څیز کې، او حروف غیر عامله چې هغه عمل نه کوي. دا ټول به انشاءالله په خپل خپل ځای راځي. دلته صرف اجمالا دومره وایو چې تاسو په ذهن کې دا خبره کېني. لکه د حرف مثال دی، دلته دا مو ورکړی دی، دخلا عامر فی المسجد، داخل شو عامر په جماعت کې. نو ګور دی فی ته وګوره، دا فی چې کله دا حرف دی، دا چې ته یوازې ذکر کوم د دې هېڅ معنی نشته چې فی نو خلک وایي لیونی که روغې، د دې خپله معنی نشته. خو چې دلته په جمله کې راغله نور جملې اوس کلمې اوسه یو ځای شو، داخله فعل اوسه یو ځای شو، اسم اوسه یو ځای شو، دا بل اسم اوسه یو ځای شو. نو معنی یې وکړه چې داخل شه زی امر په جماعت کې. یا خرجا زیدن
منتداري که نه منتداري د کور نه ووته نو دا من دلته حرف دی خو دا که ته ځان له استعمالوې دې هېڅ معنی نشته خو چې دلته اوسه فعل استعمال شو اسم اوسه استعمال شو ټول یو ځای شو نو خرجه زید من الدار ووته زید د کور نه نو هلته خپله معنی بیا ظاهره کړه نو لهذا حرف چې کوم دی نو دې مثال چې کوم دی نو دې مثال لکه کدو دی دا په بل چا ورلیږي او ځان راټینګوي خو بیا فایده خو شته دی خو په خپله یوازې خپله معنی نشي ورکولی عاجز دی غریب دی کمزوری دی د دې وجې نه دا چې خپله معنی ورکوي د بلې کلمې د میلاوېدو په وجه باندې به ورکوي نو دا زمونږ د لفظ چې کومه یو طرف و مفرد نو هغه زمونږ ختم شو چې مفرد څه ته ویلی مفرد ته کلمه م ویلی کلمه په درې قسمو شو اسم فعل حرف شو بیا د اسم تعریف مونږ وکړو اسم تقسیم که درې قسمو ته چې جامد مصدر مشتق شو او دویم د کلمې دویم قسم فعل نو فعل تعریف هم وکړو هغې تقسیم هم وکړو څلورو قسمونو ته چې ماضي مضارع امر او نهي دی دریم قسم د کلمې او د مفرد چې کوم هغه حرف و د حرف تعریف هم وکړو او حرف هم تقسیم کړو دوو ته چې عامل دی او غیر عامل دی نو مفرد طرف زمونږ ختم شو انشاءالله سبا نه باندې موږ مرکب وایو چې مرکب څه ته وایي د مرکب قسمونه څه دي په هغې به انشاءالله تفصیلي بحث کوو نو الله رب العالمین دې وکړي چې دا موږ ته اسان کړي او په صحیح طریقه باندې موږ ته معلوم شو قرآن د سنت د یادولو لپاره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین